وزر عربی کی بوجھ تے آئی، واو زی ری وزر بمعنی بوجھ. د وزیر تسیمو تو پاکستان کی وزیر نه آئی ایدی واجه داده چه چونکی د ملک ټوله بوج وزیر باندې وي. توجه مشتو کنه. بیا وزیر اعظم ته وزیر اعظم نه ویلی چونکی د ملک ټولو نه زیات بوج دغ وزیر باندې دی، یعنی ټولو کې غوړ بوج دغ وزیر باندې دی. دی واجه نه وزیر اعظم نه وته آئی. یا وزیر ریلوی مثلا د ریلوی ولا سوره امور دی هغه بوج دغ کاس باندې دی. عربی کې گناه تا یا وزر نه آئی، ویلی سا گناه هم د انسان بدن باندې یو بوج ده. ازکه خدای قرآن کی ای ولا تزر وازرة وزر اخرى، قیامت ریزی ای چکا دی یو کاس گناهانو بوج نشي وچتوالی. مطلب دا سا آر یو کاس نه بخپل جو کی خپل خپل سوال کی. او زراشن دی آیات ترجمه ده توکن دمگران حبیبه ووزعنا عنك وزرك، آیا ایتا مټو باندې کوم بوج ما چولی و هغه بوج ما سپک نکړلو. ارچوی خدای نه لږ سوال وکړو پروردګاره د خپل ګران حبیب نه تا بوج څنګه سپک کړلو، څنګه د خپل ګران حبیب باندې نبوت و رسالت والا بوج آسان کړلو. توجه وکړه. کسی دیجو کې یو بل سوال رسی. بل سوال دا دی سه سوره زها ته کوم لاړ شو، سوره زها کې خدای وته ایس علم یجد ک یتیما فآوا، د مګران حبیب آیا تم یتیم نکړلی بیا مت پرورش ما هم وکړلو. خدای نرڅ سوال دا وکړو خدای دا پیغمبر ته محبوب وو، ایتو احمد وو، تو باندې ډیر ګران وو، توي دي صفاتونه بیان کړی دي. خدایا د وړکالی کې د یتیم کولوی تو ته زړه نظر ویدلو. مثال آیا تا ور باندې رحم نه راتللو چې دوره ګران حبیب دوره ګران پیغمبر ته وړکالی کې یتیم کړلو. کدای شي مو ته جواب دارو شي او خلکو د پیغمبر نه سبوج مو سپکړلو د یتیمه واجنه مو ور نه سپکړلو. هغه څنګه یعنی د پیغمبر مټو باندې دوا سنگین ټولو کې درنده بوجونه و، یو د رسالت و نبوت والا بوج و بل دی مور و پلار د خدمات والا بوج. خدایایی چې د مور و پلار خدمات والا بوج دو ماته نه وړکالی کې سپکړلو. متوجه شوي خبرې ته کنه؟ یعنی دو دور درون بوج وو که پیغمبر سره رسالت و نبوت آوه، مور و پلار یا زنداوه، یا به نبوت و رسالت ډیوټي انجام کوله، یا به د مور پلار خدمات ولا ډیوټي انجام کوله. دیو جن دغه بوج متنس پکړل. خدا څنګه بوج وو؟ الذي انقذ ظهرك، هغه بوج څنګه ته ملیا متولا. انقذ مطلب متولا، ظهر مطلب ملیا، یعنی دا دسه بوج وو تو باندې چې دغه بوج ایته ملیا متولا. اوس توجه وکا کسی پیغمبر باندې سکوم بوج وو هغه ملیا ور کې متولا خو خدای ور باندې آسان کړلو. زبداد تویم مو تو باندې ځنه بوجونه شتو دي. مثلا مثال اکلی مشر شونه دو بوج ده، اقام مشر شونه دو بوج ده، استاد شونه دو بوج ده، علیم شونه دو بوج ده، اهل منبر شونه بوج ده. خدای ته سوال کو پروردگار دا بوجونه ته مو باندې آسان کی. دا آسان خبره نه ده که احسان طریقې سره انسان یو کار انجام کوي سار ته رسوي نه د قوم مشرتوب د څوړه خبره نه ده. ازکه مو سره روایت شته څ قیامت ورځې به د اویا او جهلانو حساب وشي، یو علیم به ویلوړ وی ویلی واجه څه دی؟ واجه دا دی دی مټو باندې بوج زیات دی. دوستانی عزیز خدای ته شکر وکوي چې چی مسئولیت د سره نه وي. مثلا د منبرګاه خادم نه خدای ته شکر وکا ویل کېدای شي چې ته 1000 روپے جیب کې د سلوړی شي د متمخانی والا. ای مسجد مسئول نه مسجد چرج د سره نشته ده خدای ته شکر وکا ویل کېدای شي 15 روپے د مسجد سره لوړ شي جیب ته. چې ته پیش نماز نه خدای ته شکر وکا ویلې وجه بچټي خلکو المنزو ولا کباتیل شول تو باندې رسی. متوجه شوي کنه؟
مو روایات لرو سکه چای واره په سهم امام غلط استعمال کوئی دی دوره گناه ده اغنه عظیمه گناه لري چې چوک سهم امام نه وبسي. اوس که زه خپل ځان بچولی د پاره چاته 10,000 روپۍ سهم امام ویر کوم، هغه انسان به مزې به مغه سړی کوي سبیله به قبر کې جواب زه ویر کوم. ځکه یی څه بدترین انسان هغه دی چې هغه خپل اخرات دی بل چا دنیا د پاره خراب کړي. یعنی څه کله در باندې مټو باندې بوج راغللو دی وخت کې که احسانې طریقې سره انسان انجام نه کړلو د خپل اخرات خرپوله دی د بل سړي دنیا ابدولې د پاره. و خدای ته سوال وکړو خدای څه ایمو اخرات خراب ما کی څه دی بل چا دنیا آباد شي. خپل اخرات په کار دی مو ته خیال وساتو. پس د مو ګران حبیبه تا نه مو هغه بوج سپکړلو څه غي ته ملیا متوله